وس شیدا دی مسئلہ کې هم د مدعی د تعریفونو مطابق مدعیان چې د مولوی صاحبانو دا غیر مقلدین دي. دعوه د غیر مقلدینو دا ځان سره نوٹ کړئ چې نبی رسول سلام په مانځ کې همیشه د خپل عمر تر آخره پورې آمین په زور ویلی دی. نبی علیہ السلام په مانځ کې همیشه تر آخر د عمر پوری آمین په زور ویلی دی او د صحابه کرامو معمول هم داو چې په مانځ کې به آمین په زور ویلی او دا آمین په زور ویل په مانځ کې دا سنت عمل دی. درې خبرې شوې. څلورمه دا وای څوک چې د جهرن امین خلاف وي یا جهرن امین نه وای دا د امت یهود دي. او د سری امین ویلو د پاره اس قسم احادیث نشتا لہذا دا عمل سنت نه دی. گویا کہ د دې خلکو دعوا کې مهمه اوسو خبرې دي. اول نبی علیہ السلام په مانځ کې آمین په زور ویلی دی همیشه ویلی او د عمر تر آخره ویلی او د صحابه کرامو معمول هم دو چې دوی به په منځونو کې آمین په زور ویلی او آمین په زور ویل په مانځ کې دا سنت عمل دی. دا سنت عمل دی. او کوم خلق چې د آمین په زور ویلو خلاف وي او یا یې نه وي هغه د دې امت یهود دي او په پټه باندې آمین ویل داغی دا پارا اس قسم صحیح احادیث دلیل کے نشتا لہذا دا عمل سنت ندی. دا دوی دا دعوی خلاصه دا. دا چې د دوی مولایان دی او کتابونه لیکلي او دا خبرې د هغې د کتابونو نه راخستلی شوي دي یو مولا د دوی تیر دی په نوم د مولانا نور حسین باندې هغه یو رساله لیکلي نوم یې دی اثبات آمین بالجهر. په هغې کې په 19 او 20 صفحه باندې د احنافو تشبیه د یهودو سره ورکړې ده په 10 شیانو کې چې احناف د یهودو سره په 10 شیانو کې مشابه دي او د هغې 10 شیانو نه یوه خبره پکې دا کوي و یهودیان چې دا د آمین بالجهر د ویلو نه سوځېږي احناف وی هم سوځي او احناف چې د مسلمانانو سره وی چې څوک د امام پسې آمین وی دغې سره حسد کوي او دغې آمین ویلو په وجه باندې و یهود هم د مسلمانانو سره حسد کوه
نو لسو شیانو کی وی دا احناف چی دے دا یهودو سر مشابه دی او دا آگے لسو نے دو دا دی. امدق خبر د دوی یو بل مولا د مولوی صاحبانو عبدالستار د هلوی پنوم دا خو یخ دی کنه چیزا هغه یو رساله لیکلې ده فتوای امین بالجهر درې کتور چهره کسه ګرم وي سلور دیرشمه صفحه باندې اغم دا لیکلی دی چې د مسلمانانو نزانونه یادی چې د دوی مونږ سره احناف چې دا حسد د امین د ویلو په وجه باندې کوي لہذا دا چې دی وی دا عمل او کړنه د یهودو دا دریم د دوی یو بل مولا د مولوی صاحبانو اغم دا خبره کړې ده دلائل محمدی پنوم باندې د دوی او رساله د 13 صفحه باندې سلورم یو بل کتاب د رفع یدین و آمین الته په 9 صفحه باندې دا خبر کړی دا خلاصه د دې ټولو د عادت چې دوی وی آمین په پمانځه کې مقتدی د امام پس په زور وی او څوک چې د په زور آمین ویلو خلاف وي هغه د دې امت یهود دي. جواب دعوت اهل سنت احناف علماء وی چې نبی علیہ السلام بطور د تعلیم کله نا کله آمین بالجهر ویلې ده و پتور د دوام او د همیشوالی اس کله هم نبی علیہ السلام په زور آمین نه دی ویلې دا یو دویم د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو خصوصا د خلفای راشدینو عمل دو چې آمین به پورو سره ویل سرن به ویل. دریم امام مقتدی منفرد دریوانو لرا آمین چې ده سرن ویل سنت دی اومدق عقیده د قرآن او د صحیح احادیث او د امت د اکثریت او د اجماع او د قیاس د مجتهدینو نه ثابته ده او حق خبره هم دا ده. وجه دې کې څه شی د مولوی صاحبانو اصل کې دا چې آمین با مقتدی د امام پس پورو وای. احناف علماء چې پدیزی کې استدلال کوي په یو څو طریقو یو طریقه د استدلال دادا چې د دوی په نسبت باندې په تمام اذکار او ادعیو کې افضل چې ده دا اخفا ده. د احناف په نسبت باندې په ټولو دعاګانو کې او په ټولو اذکارو کې افضل چې ده نو دا اخفا ده چې دعاګانې او ذکرونه دا به پورو سره کولی شي. یو خبر شته د څه خاص عارض د وجه نه کچرته جهر وي یو عارض را پیدا شو یو داعی را پیدا شو نو په هغه ځایونو کې چې د هغه عارض د وجه نه به جهر کولی شي باقی اصل او اولا او غوره او بهتره دا ده چې دعاګانې او اذکار دا به په پټه سره لوستلی شي. د همدې وجې نه دوی وایي چې امام هم مقتدي هم منفرد هم
دی به دا دعاګانې چې دی په مانځه کې سرن وی. دې ځای کې که دوی شبه وکړي چې مولوي صاحبانو داسې چې وي چې په ادعیو کې او په اذکارو کې افضله اخفا ده، نو بیا خو سورة الفاتحه هم دعا ده. ولې هلته موږ ویلي یو نوم چې دی سورة تعلیم الدعا، د دعا تعلیم پکې د اهدنا الصراط المستقیم دعا پکې ذکر ده. نو بیا خو پکار دا ده چې مقتدي او یا امام سورة فاتحه هم په پټه باندې ولولي. نو فاتحه څنګه بیا ښکاره وایي چې ته وایي افضل په اذکارو کې چې دی هغه اخفا ده. نو دې ځای کې علما لیکي وایي دا فاتحه چې په مانځه کې لوستلی کېږي نو دا به طور قرائت لوستلی کېږي، نه به طور دعا. فاتحه خلق په مانځه کې به طور قرائت وایي. دویمه مسله دا ده به طور جواب ورته وایي که تاسو دا فاتحه امین قیاس کوئ په فاتحې باندې، نو دا خلق خو د قیاس سره مخالف دي که نه، او په خپلو کتبو کې لیکلي او بیاناتو کې وایي چې دا قیاس چې دی دا د شیطان کار دی. نو د شیطان کار بیا دوی ولې کوي؟ دریم دا که بیا هم ومنو چې زه تاسو قیاس کوئ، نو خو بیا پکار دا ده چې قیاس تاسو په اکثرو باندې وکئ، نه په لږو. او مخکې مونږ ویل چې 19 رکعتونه سري دي او 6 رکعتونه څه شی دي جهري. بیا پکار دا ده چې قیاس په چا وکړي؟ په دې اکثرو باندې وکړي، په هغې کې چې دی امین په زور په قرائت چې دی دا په پټه لوستلی کېږي، فاتحه پکې په پټه لوستلی کېږي، نه ښکاره. نو پکار دا ده چې قیاس په هغې باندې وکړی شي، په اکثرو باندې. بهر تقدیر احناف علما وایي چې امین چې دی دا به په پټه باندې لوستلی کېږي. تفصیل د دې خلکو د دعوی مولوي صاحبانو یو څو خبرې جوړېږي. اول دا دوی وایي کله چې مقتدي یوازې لمونځ کوي، که مونځ فرض وي که نفل وي که سنت وي، امین به په ورو وایي. دویم که فرض مونځ په جماعت سره ادا کوي نو 2 صورتونه دي. اول امام و مقتدی به وایي صرف په 6 رکعتونو کې امین په زوره وایي او باقي په 11 رکعتونو کې به چې دی په قراره وایي. دریم د دې امین نه علاوه وایي چې څومره دعاګانې او اذکار په مانځه کې دي هغه به چې دی مقتدي او امام په قراره وایي، لکه ثنا، تسبیحات د رکوع، د سجدې، تشهد، درود شریف، آخري دعاګانې دا به یې په ورو لوستلی کېږي. خلاصه د دوی د دعوې دا 3 خبرې جوړېږي اهمې. هر کله چې د دوی د دعوی خلاصه دا 3 خبرې دي، نو اوس راځو مولوي صاحبانو به طور تنقیح دا چې دعوه او جواب دعوه کله ولیکلی شي، که هغوی خوښه وه چې یاره موږ د مبادیاتو مجلس کې تنقیحات وایو هم صحیح ده، که وایي چې نه مبادیاتو مجلس کې نه وي تنقیحات به وروسته کوي هم صحیح ده. خو تنقیح چې دی دا د لوازمو نه ده. اوله تنقیح د مانځه ټول ذکرونه او دعاګانې تاسو په ورو وایئ او صرف امین په زوره وایئ. د دې د تخصیص دلیل څه شی دی؟ دا یو. دا نور اذکار خو دوی هم ورو وایي. وشوه. دویم آیا په قرآن مجید کې داسې یو آیت شته چې په هغې کې دا تخصیص وي چې د مانځه ټولې دعاګانې به په ورو وایي او امین به په زوره وایي؟ دویم په ذخیره د احادیثو کې داسې یو حدیث شته دی چې د دې خبرې وضاحت پکې وي
چې نور اذکار دا به په ورو سره ویلی کېږي او آمین به په زوره وایي. څلورمه کلم چې وایي ستاسو یو منځګزار منځ کوي نو د هغه په هر رکعت کې آمین رو وایي. په دې باندې د کتاب او د سنت نه کوم دلیل شته؟ پنځم دا مسله چې مقتدی به په دغه شپږو رکعتونو کې د امام پسې آمین په زوره وایي او په دې نور 11 رکعتونو کې به په ورو وایي، په دې د کتاب او سنت نه څه دلیل شته؟ شپږم دا چې امام مخکې ولاړ دی او دی قرائت لولي او په دې شپږو رکعتونو کې آمین په زوره وایي او باقي په 11 رکعتونو کې آمین سرن وایي، نو د دې دپاره د کتاب او سنت نه څه دلیل شته؟ دا شپږ تنقیحات دا د لوازمو د جملې نه دي. دوی به راولګي تاسو ته به وایي چې مونږ د آمین ویل چې دی دا د فاتحې تابع ګڼو. که فاتحه سرن وه آمین به مور سره سرن وي او که فاتحه جهرن و نو آمین به مور سره څه شی وي؟ جهرن وي. لہذا هغه شپږ رکعتونه چې امام پکې فاتحه جهرن وایي نو آمین به هم پکې جهرن لوستلی کېږي، او هغه 11 رکعتونه چې امام پکې فاتحه سرن وایي نو آمین به هم پکې سرن لوستلی کېږي. اول جواب وای دا خبره چې تاسو کوئ چې آمین تابع د فاتحې دی، که فاتحه سرن و آمین بم سرن وي، که فاتحه جهرن و آمین بم جهرن وي، د دې خبرې دپاره د کتاب و سنت نه څه دلیل دی؟ دلیل پکار دی، خپل ذهن خبره خو به نه کوو. دویم وای د دغې قاعدې مخالفت خو تاسو په خپله کوئ چې آمین تابع د فاتحې دی، او مخالفت څنګه کوي؟ هلکه امام مخکې ولاړ دی قرات وایي او مقتدی ورپسې څه شی وایي؟ قرات وایي. نو امام فاتحه جهرن لولي او مقتدی څه شی لولي؟ سرن. نو که چېرته آمین ته او بیا چې کله مسله آمین ته راورسېږي نو مقتدی فاتحه سرن وایي په پټه باندې د امام پسې، خو چې بیا کله مسله آمین ته راورسېږي او امام ولدوالین ووایي نو امام هم آمین په جهر سره وایي او مقتدی هم آمین په جهر سره وایي، نو چې هر کله آمین تابع د چا شو؟ د فاتحې شو. نو بیا په کار دا ده چې دا مقتدی فاتحه په زوره ووایي که نه؟ فاتحه ولې ورو وایي؟ یو او چې فاتحه رو وایي او ته وایي چې آمین تابع د فاتحې دی، نو چې مقتدی فاتحه ورو لوستلې ده خو بیا په کار دا ده چې آمین هم څه شی وایي؟ په ورو وایي که نه؟ زه امام ته خو به دې ولاره جوړه شي چې امام فاتحه په زوره لوستلې نو آمین که ورسره په زوره وایي نو آمین تابع د چا دی؟ د فاتحې. خو همدغه مقتدي چې د امام پسې ولاړ دی نو دی چې فاتحه وایي نو جهرن یې وایي او که سرن یې وایي؟ او سرن یې وایي، دی خو ورو ورو لګیا دی، امام په زوره لګیا دی. نو بیا څه وجه ده چې کله آمین ته راورسېدلې آمین په زوره وایي او فاتحه یې ورو ورو لسته؟ نو چې آمین تابع د فاتحې دی نو په کار دا ده چې دی آمین هم سرن ووایي نه جهرن. نو آمین ولې په زوره وایي؟ د دې د جهر دپاره څه دلیل دی؟ پاتې شوه دا مسله مولوي صاحبانو چې دوی وایي چې دا غیر مقلدین آمین نه وایي، وجه وایي دا ده، وایي احادیثو کې راځي چې څوک آمین بالجهر نه وایي هغه د دې امت یهودیان دي. نو یهود د آمین بالجهر نه سوځي او حسد کوي د مؤمنانو سره، نو دا احناف هم وایي د آمین ویلو د وجې نه سوځي او زموږ سره چې دی وایي حسد او کینه کوي. جواب وی مولوی صاحبانو په حدیث مبارک کې لفظ د جهر نشته دی، د حسد والا حدیث کې لفظ د چا نشته؟ د جهر نشته. دا لفظ د جهر دوی د ځان نه لګوي.
اصل کې حدیث داسې دی، نبی علیہ السلام فرمای، عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای چې لم يحسدون اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث. یهود په یو شی باندې هم زموږ سره دومره حسد او کینه نه کوي لکه څومره حسد او کینه چې دوی موږ سره په دریو شیانو باندې کوي. یو التسلیم والتامین واللهم ربنا لك الحمد. پدې باندې دوی زموږ سره ډېر حسد کوي او ډېر کینه کوي. وای نو اصلی خبره دا ده چې حسد د پاره مولوی صاحبانو جهر ضرور نه دی، د حسد د پاره نفس علم ضرور دی او خبر ضرور دی. او کته وی چې د حسد د پاره څه شی دی؟ جهر ضرور دی. نو دی حدیث مبارک کې راغله چې لم يحسدون اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث التسلیم والتأمین واللهم ربنا لك الحمد. نو دا اللهم ربنا لك الحمد باندې هم يهود څه شي کوي؟ حسد کوي د مسلمانانو سره د دغه حدیث مطابق. نو اللهم ربنا لك الحمد مانځ کې خلک په زور وي او کپوري وي. کته وی چې لکه د حسد د پاره څه شي ضرور دی؟ جهر ضرور دی. نو ته جهر نشته. اللهم ربنا لك الحمد سوق جهرن وي نه وي. نو چې جهرن نه وي او سره د دین نبی علیہ السلام په دغه دریو شیانو کې څه شی ذکر کړی دی؟ اللهم ربنا لك الحمد هم ذکر کړی دی. دا دی یو شو. خو لیکن مهمه دا د مولوی صاحبانو چې د حسد د پاره مهم چې دی دا علم دی. علم دا معنی یو سړي ته آگاهی پدې شته چې د پلاني سړي کې دا خوبي ده یا دا پلانې سړی دا کار کوي او دی په خبر دی. اوس دا ضرور نه ده چې دی هغه دا کار ښکاره کوي او کوي پټ کوي، خو ده ته په علم دی چې دی دا کار کوي. نو حسد چې خلک کوي نو د علم د وجې نه کوي چې د ته آگاهی ده چې دی دا کار کوي. دا معنا نه چې هغه په زور زور لګي چغې دی وي دا بل دی ورسره هلته کې نه شروع کړي. په زور وایي او کې نه وایي، خو چې د ته په علم راغی چې دی دا کار کوي نو دې ځای کې خلک هغه سره څه شي کوي؟ حسد کوي او کینه کوي ورسره. او دویم دا که مولوي صاحبانو دې ځای کې موږ او تاسو د حسد معنا ته وګورو. حسد چاته ویل کیږي؟ نو د حسد معنا دا د مولوی صاحبانو چې محسود کې صدا سے کمال وي چې هغه په حاسد کې نه وي، هغه په چا کې نه وي؟ صاحب اوري صاحب هلو چې په محسود کې به داسې کمال وي چې هغه حسد به په چا، هغه کمال به په چا کې نه وي، هغه به په حاسد کې نه وي. نو د دې وجې نه حاسد سوځي. مولوي صاحبانو دوه کسان دي، یو ته رب العالمین یو صفت ورکړی او بل ته نه دی ورکړی. یو ته کمال ورکړی بل ته نه دی ورکړی. نو چې دا چا ته کمال نه دی ورکړی خدای د بل په کمال باندې سوځي، خپه کېږي ور باندې، دغه په عزت باندې خپه کېږي. اوس که دته خدای تعالی کمال ورکړی او بل ته هم ورکړی نو بیا خو څوک د چا په کمال باندې سوځي نه، نو د چا په کمال باندې خپه کېږي. اورې صاحب خیر دی صاحب درس کې ما نه دل شکر دی صاحب سمه ده بیا وشوې مولوي صاحبانو. اوس چې هر کله دوی وایي چې دا احناف موږ سره د امین د ویلو په وجه باندې حسد کوي، نو د حسد قانون خدا دی چې په محسود کې به یو کمال وي چې دا کمال په چا کې نه وي؟ په حاسد کې نه وي، نو دی په ځکه سوځي. همدا وجه ده. اوس به راشو دې ته کتل پکار دی چې د امین جهري کې هغه کمال کوم یو دی چې موږ کې نشته دی چې موږ په هغې ټکي باندې وسوځېږو او موږ په هغې باندې حسد وکړو او موږ په هغې باندې کینه وکړو. که چېرته داسې وایي چې د امین بالجهر په ویلو
نبی علیہ السلام د زیات ثواب ذکر کړی وای او د سرن امین اجر او ثواب د جهري امین نه کم وای. نو موږ به ویلي وای چې موږ داسې یو چوکاټ کې راګیر یو چې دا موږ کم ثواب والا یو او دغه خلک د امین په زور وای او دوی ته ډیر ثواب ورکولی کیږي. نو موږ به اخته وای په دې چې دې خلکو سره مو کینه کړې وای چې دا د دوی اجر او ثواب زموږ نه ډیر ولې دی. کینه خو په دې چې باندې حسد خو په دې راځي چې دغه اجر او ثواب زموږ نه ډیر وای. نو هر کله چې مولوی صاحبانو دا خلک دې ته د دو شیانو ضرورت دی، یو دا چې امین بالجهر ثابت کی او دویم دا چې د امین بالجهر زیات ثواب ثابت کی، نو بیا به ورسره